ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. دا نبی علیہ السلام مبارک دا سیرت متعلق خبر شروع وا. لس کاله د پیغمبره چې کله پوره شو او حضور پاک مبارک او صحابه په ډېر تکلیف دا وخت تیر کړ، ډېر په تکلیف. د نبی علیہ السلام مبارک دغه وخت کې بعد دغه پورې با کوشش کوو چې د مکې دا خلق خو د دین نه بیزاره دی او توجه نه کوي. یاره که د بار نه څوک راشي او زما دا دین قبول کی، الله ډېره خواري کړې ده. بازار د مکې کې به ګرځېده او څه به یې وی څوک شته چې زما خبره ومني، څوک شته چې ما قبول کی الله، او څوک شته چې ما خپل کلي او خپل کور ته بوځي چې د الله یو څو خبرې ورته وکړم. دومره تکلیف او آواز بے کو یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، یو خدای امانے کامیاب بشی. او دا مکی دے کافر بو پورے خنداگانے کولے او خور بے راغشتے و دا حضور پاک پا سر مبارک بیڑولے وی گوری دا سلیم دا پلار نکے دین نباوانا لئی. سمرا تکلیفونا حضور پاک مبارک تیر کړي د دین د پاره او څومره سختۍ تیر کړي دي. نو په بازارونو کې به آوازونه کول، اډه کې به لاړ چې کوم اډه وه او دې زمانه کې خو د سوزکو فلین کوچ او د ګاډ وډی ابه د اسونو او د اوښانو اډه وه. خلک به په سورلو په پیسو به په کرۍ سوتلل په اوښانو اسونو، موقف به یې ورته وی اډه، هغې اډې ته به لاړ. یاره وی څوک شته چې ما خپل کلي ته کور ته بوځي چې د خدای څه خبرې ورته ورسوم؟ څوک به نه تیارېدل. زه اکثر کې سوچو کوم ځای مونږ وایو چې زمونږ حضور پاک ډېر خوښ دی، زمونږ ورسره ډېره زیاته مینه ده، لیکن دې ته سوچ نه کوو چې کوم دین له هغه خوارۍ او محنت کړې ده هغه دین ته مونږ شا کړی دی. څومره توجه مونږ دنیا له ورکړې ده، څومره سهار نه ماسخوتنه پورې دنیا ده او د بچیم او تعلیمم د دنیا او منډیم دنیا پسې او یو پسې بل او بل پسې بل پسې بل. نو مونږ وایه لکه دنیا خو جایز ده، صحابه هم کړې ده، خو داسې هم نه لکه دا مونږ چې ورپسې دین پرېښی دی. که نه هغوی خو دین نه پرېښی، هغوی خو دنیا سره به لګي او د رسول الله مبارک حدیث به خلکو ته رسول، هغوی به دنیا هم ګټلک، تجارت به هم کو، هغوی به ځمکې هم کرلې. خدای نه نو غافل کړی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. هغوی به د دنیا تجارتونه کول، څاروي او خان هر څه کورونه هم ځان له جوړ کړي دي. قسم په خدای دین هم رسولی دی امت ته. داسې کافرو مقابله کې جهاد له به هم تلل نه دي پاتې شوی. مونږ وایو دنیا ده او دا دنیا ده او چې څوک او دا بچي دی نو بس یې که که نه بچو له څونه ګټې بس بنګله دې جوړه کړه کافي ده. دویم او دریم او ځمکې او نورې او کارخانې او موټرې ورپسې نو دا دونه خواري چې ته دنیا لکې نو د دې داسې یو فیصد 2% 5% خو دین لا هم وکړه که نه چې کم دین دپاره حضور پاک دومره تکلیف برداشت کړی دی او خو دا هم نشو کولی. خو که څوک هم د حضور پاک د هغه دین چې هغه وله تکلیف برداشت کړی دی د هغې خدمت کوي، خلک هم زموږ بدي شي. دا مولیان دا مدرسې او دا اوزګار خیر ته خو نه کې، ته څنګه د پیغمبر امتی
ستا په زړه کې څنګه د پیغمبر مینه ده، ستا زړه کې د پیغمبر څنګه قدر دی چې هغه سله دا دومره محنت کړی او پاډو په بازارونو کې به ګرځېدو، وی څوک به مې قبول کړي او څوک به زما دا خبر او څوک به ما کور ته بوځي. هغه چې څوک کوي نو نیکبخته هغوی سره خو دشمني مه کوه که بدبخته د خدای سپېرت خدای له به څه جواب ورکړې، سبا به حضور پاک ته مخامخ څنګه ودرېږي. رکاوټ جوړ شي زما کاک خپله دې نه کو بل ته دې سپک کتل دین لپاره رکاوټ جوړ شوی وي بیا به څه کوو، دومره تکلیف سره زما رونو. او د حج په سیزن کې چې به د بار نه څوک رالل به یې ځان له کړل او د مکې کافرو به هم خلک خواره کړي په لارو کوڅو کې چې څوک به راتلل وایي ګورې مونږ کې یو کس دی او څه نوې قصې پسې شروع کړي دي او د پلار او د زوی او د ښځې او د خاوند منځ کې لوی اختلاف جوړ کړی دی، ګورې پام کوئ ښه چې د هغه ته نږدې نه شي. دی به دا خواري کوله، حضور پاک به دا خواري کوله. نو د مدینې نه یو شپږ کسان راغلي وو حج له، نو حضور پاک ځان له کړل او مینا کې دا غټ شیطان چې ورته عام دوستان وایي جمره عقبه او جمره کبرا چې وایي، دې نه دې خوا یو غټه غونډۍ وه، یو رکوټې غر او دا غر شاته نبی علیہ السلام پټ دا شپږ کسان بوتلل، بالکل پټ. اوس هغه غونډۍ حکومت روانه کړې ده او چې کوم ځای رسول الله مبارک دغه خلکو له دعوت ورکړی نو هغه ځای باندې ترکو زمانه کې یو جومات جوړ شوی دی. اوس هم هغه جومات شته زموږ د دې جومات نه ډېر رکوټې دی، داسې دغې پلر نه دی دی پورې رکوټې غوندې جومات ته زیړ رنګ ول سعودي حکومت ورکړی او رکوټې انګڼ دی. مخامخ چې سړی جمره کبرا غټ شیطان اولي او ښي طرف ته وګوري نو جومات ښکاري، مخکې دا نو یعنې و خو د دې غونډۍ نه پناه و، هغه غونډۍ ته حکومت لرې که خلکو ته یې لږ ځای فراخه کړه. نو د شپږو کسانو له حضور پاک دعوت ورکړه، ورته یې ویې زه د الله پیغمبر یم، یو الله ومنئ، ما د خدای رسول ومنئ، زه اخري پیغمبر یم. نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه به د آخر زمانې د پیغمبر قصې اورېدې. په مدینه کې زیات تر دا د مدینې خلک و انصار ورته بیا وروسته نبي علیه السلام لقب کېښود. مخکې به ابن قیله ورته وي غټ دوه قومونه و غټ، یو ته اوس او خزرج، دا اکثریت او یهودیان پکې لږ اوسېدل. نو چې کله به د یهودیانو د دې مسلمان مخکې خو مشرکانو د مدینې د خلکو جنګ راغی نه پې کمزوري نو هغه یهودیانو به وی د آخر زمانې پیغمبر به راځي که خیر او موږ به ملګري کیږو او موږ به بیا تاسو ختمه پرېږدو به نه. قرآن کې الله وایي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. مخکې به دا وی هغه پیغمبر راتلو والا دی ښه ان قریب دی نښې ښکاره شوي دي او چې هغه پیغمبر راشي بس موږ به ملګري کیږو او تاسو سره به مونږ ګورو. نو ښه د هغه دا صفت لکه اوس چې مونږ د عیسی علیه السلام بیان کوو او ذکر یې کوو، دقسې به هغوی د پیغمبر علیه السلام صفتونه کول په هغوی په کتابونو کې چې کوم د حضور پاک صفتونو نو د انصارو ته هغه اورېدلي نو چې د شپږو کسانو د حضور پاک خبرې واورېدې د هغه حالات یې وکتل یا لکه دا خو ټیک همغه کس دی چې یهودیان وایي چې مونږ به یې ملګري کېږو او تاسو به ختمو او نبی آخر الزمان خو دا دی د هغوی نه مخکې مونږ ولې ملګري نه شو، مونږ په ایمان راونړو مونږ به پرې راوړو. نو دې کې اسد بن زراره رضی الله عنه مشر کس و نو هغه به شپږ کسانو غونډ خدای پاک مسلمانان کړل، غونډ الله مسلمانان کړل، د خدای پاک فضل پې او د رب العالمین پې کرامو د الله احسانو په دې خلکو خدای مسلمانان کړل. او نبی علیہ السلام ته پټ ګورې د مکې خلک د نه خبر نه چې که خبر شي جګړه د سره کوي پرې به هم نه دي نو پټ ځای او هلته کوشش کوئ محنت شروع کړئ. دا شپږ کسان لاړل مدینې شریفې ته او هلته محنت شروع کړه. نو کال له 15 دا سن 10 هجري ولسمه او دا بیعت عقبې اولا شو. بیا کال لدی ځان سره اوه کسان نور راوستل، 15 دا زاړو او اوه کسان نور راوستل 12 شو او حضور پاک سره ورځم نیټه کړې وه د حج پر ورځو کې او ځیم نو هلته بیا دویم راغلل او نبي علیه السلام هم ورغی. نو حضور پاک دوی ته هم د ایمان دعوت ورکړه او ایمان دعوت یې ورکړه. خدای پاک دام خدای مسلمانان کړ دا اوه کسان دی چې بیا کله تلل نو نبي علیه السلام 2 صحابه وله ورکړل
یو پسترګو نابینا عبدالله ابن ام مکتوم عمرو ابن ام مکتوم ورته وای او یو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا دواړه ورکړل وی زه دا ځان سره بوځئ یوازې په کلمه خو کار نه کېږي نو چې کوم دین زما دی او تر اوسه پورې دوی زده کړی دی مانه نو ابه درته ښایي قرآن به درته ښایي چې دې مانه کوم زده کو او چې کوم احادیث دې مانه زده کړی دی به هم درته ښایي او چې کوم د دین مسلې ما دوی ته ښولې دي ابه هم درته ښایي نو دوی لاړل مدینې شریفې ته نو چې لاړل نو هغه 2 صحابه هلته کار شروع کړ زما ورونو چې د دین کار کېږي هلته شیطان هم لګیا شیطان د مدینې د خلکو پړونو کې کشپش شروع کړل ښه د مکې نه هلکه څه خلک راغلی دي او نوې خبرې کوي وایي ستاسو دا پلار نیکه ګمراهان و تاسو ګمراهان یې دا خبرې کوي نو په یو ځای کې دوی میټینګ راغوښته بنو عبدالاشهل لوی قومو په مدینه کې دا لوی قومو نو هغوی خپل میټینګ راغوښته او میټینګ کې لګیا دي د دې مسلمانانو خلاف خبرې اترې بحثونه شروع کړل نو یو نوجوان هلک پکې اسید ابن حذیر هغه وی دا چا راوستی دي وی دا اسد ابن زراره او زما دوست دی دا دې ورلم پې او توره یې موچته کړه وی که زما خبره ومنه ښه که نه بس ورځو به پې بعد لشکر کشي پې کوو ورځو پې وی ښه ډېره ښه ده دی ورغی دروازې وویل اسد ابن زراره ته اول راووت هلکه ملګري ته خو زما دوست دی یو خبرې دله راغلی یم چې سبا مانه ګیله ونه کړي وایه ملګري څه وی خلق ټول راغون شوي دي بنو عبدالاشهل قبیله غونډه او هغوی ته چا د اطلاع رسول چې تاسو څوک راوستلي د مکې نه او هغه نوي دین خورئ او زمونږ زوړ دین پسې خبرې کوي زه دله راغلی یم ورورې زما را سره تعلق دی د قوم مقابله نشي کولی ټول ستا خلاف پروتې دي او در باندې حمله وکړل بیا به څه کوې دا خلک وشغل او که دا دې ونه شړل ګورې ما نه به م ګیله نه کوې زم زما دوست دی پوی مې کړې دونه مې فرض و د دوستانې چې ته مې پوی کړې او باقي زه به هم د قوم ملګری یم ستا نشم ملګری کېدلی هغه ورته وی داسې وکړه زما دوست دی زما رورې راځه خلکو سره میلاو شه د هغوی خبرې واوره نو که غلط خلک او خرابې خبرې کوي نو تا ته اختیار دی ته زما دوست دی زما کور ستا کور د مټې ونیسه او تېو شه او که داسې څه خرابې خبرې نه کوي سمې خبرې کوي نو زما میلمانه ولې ما بدنامې او ما شرمې هغه وی یاره دا خو ډېره هوښیاره خبره ده نو کور ته یې دن نه کړه نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه ورته هم دا خبره وکړه وی ته زمونږ خبرې واوره نو که دې واورېدې او مونږ خبرې غلطې چې څه دې خوښوي وایه بس مونږ به ځو او که زمونږ خبرې ټیکې نو ولې مونږ شړې څه چلم کړی دی هغه وی بلکل هوښیاره خبره ده نو د قرآن شریف تلاوت یې ورته شروع انابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم په دواړو سترګو ړوند دی خدای څونه مرتبه ورکړې ده د قرآن د برکت ورونو قرآن ډېر لوی عظیم کتاب دی قرآن چې سره چې چا تعلق جوړ کړو د هغه عمر اوچته مرتبه په مخ د ځمکه د بل چا نشته دا د الله د کتاب وینا ده دا د رسول الله مبارک حدیث ته خیر وکم چې تاسو کې دا بهترین انسان دی دنه بهتر نشته او دا نابینا څنګه د یو خبر هم درته وکم یو ځل حضور پاک مبارک سره د مکې کافر په مکه کې ناستو او میټینګ شروع مذاکرات شروع نو دی کافر حضور پاک ته وی داسې وکړه مونږ ستا خبرې اورېدل غواړو شوق هم شته خو تا سره هغه خلک ناست دی چې پرون زمونږ غلامانو بلال شو سلمان شو دا سلمان خو وروستو راغلی بلال صهیب عمار دا خلک دا تاسو سره ناست دي غریبانان کمزور او څه پکې زمونږ غلامان او مریانو نو مونږ دا نشو برداشت کولی چې هغه خلک دې مونږ سره یو ځای کړي دا لرې کوه ځان نه دا خوا کا مونږ به تاله راشو نو مونږ به ستا خبرې واورو یاره کم خوښې شوې ملګري به دې شو حضور پاک وی هغې پوره څیزونه وی چې دا خپل به هم ترې پردي کوه مونږ به هم خپل نه شو حضور پاک وی داسې نشي کېدی ما سره چې کم سړی مسلمان شو نو بیا به په یو صف کې دواړه ودرېږي ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز بیا به یو ځای ودرېږي بیا به فرق نہیں ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز
یو ځای به ودرېږي ما سره چې ودرېده بس غریب دی او که مالدار دی یو شان دی بیا به د اسلام کې د غریب او د مالدار فرق بني دا ټیک ده د مالدار احترام قدر حضور پاک کړی دی مشر سړی چې وي چا سره ښېګړې کوي نو قدر به یې کوي خو د دین په بنیاد به بیا رونه یې رونه انما المؤمنون اخوة یو رونه فرق به دې پکې بیا یو ځل په مکه مکرمه کې یو جنۍ وه فاطمه نوم یې غلا کړې وه په هغې چې غلا ثابته شوه پیغمبر اسلام یې لاس ته پرې کړې او مالدار کور لور وه ټول خلک پریشانه دي چې الله دا به څه کېږي دا خدای نه که لاس پرې کوو دا ټول قوم دی او مالدار دی او بلوه راته نه شي سپارښونه شروع شو اسامه ابن زید د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات محبوب و ډېر زیات یې خوښ نو هغه وله سفارش کې راغی هغه وی الله رسوله دا مالدار لور ده او لږه ګزاره ورسره وکړه دا لاس ته مه پرې کوه نبی علیه السلام غوسه شو چې دا رنګ مبارک یې سور شو رنګ یې سور شو هغه ته ویل تشفع فی حد من حدود الله د خدای حد کې ته باندې سره خبرې کوې د الله حکم پرېږدم او تا والم او بیا ورته څه وایي الله اکبر وی د دې فاطمې په ځای الله دې وساتي د دې فاطمې په ځای که زما لور فاطمې غلا کړې وه والله چې لقطعت یدها هغې نه به مې هم لاس پرې کړی وي او دا خو بني اسرائیلو چې مالدار باندې به سزا نه ورکوله او غریب له به سزا ورکوله نو خدای هلاک کړل دلته به مالدار او غریب یو شان به فرق بني دا اکثر ګیله رانه راشي ویم د پاکستان دا قانون نه دی د دې مثال د جولاګي د جاله دی د جولاګي جاله کې مچه منخلي ماشه پکې نخلي چې راشي ماشه پکې ونخلي او چې مرغۍ پې راشي غونډه جاله وړي بیا ان خطېدل خو ځکه غونډه جاله ختمه کړي اوسي دقه رنګې د پاکستان قانون ما او تا او غریب لا یو شانته دی او د غټو خلکو له بل شانته دی دی له بل شانته دی بهر کې دا بشریت کې نه نو حضور پاک ورته او فرمایل وې داسې نه کېږي تاسو څومره ځای دوی وی ښه یو چل وکړه چې دا نه لرکې دی له یو ورځ مقرر کا موږ له بله ورځ مقرر موږ دا ګواره کېږي نه چې دوی سره په یو ځای کېنو نبی علیہ السلام دې خبرې ته لږ میلان پیدا شوی فیصله نه وکړې زه ټیک ته خیر دی خواصو له یو ورځ او عامو له بله ورځ تبلیغ والا ته تاسو نه ګورئ خواصو له جدا ورځ او عوامو له جدا ورځ خواصو له خیر دی دا بعضې وي داسې دې طرف ته د پیغمبر علیه السلام لږ یو پوټې میلان پیدا شوی دې کې د عبدالله ابن مکتوم نابینا دا ړوند دی را روان دی ډغرې خوري او چې څنګه راغی نو حضور پاک ته ودرېده او ورته څه وایي علمني یا رسول الله مما علمک الله تا ته چې خدای څه ښولي دي لږ ما ته مو وښایه نو هغه کافرو له خو موقع پیدا شوه که نه دا مونږ یادو چې دا لرې کا دا یادو چې دوی سره یو ځای نه کېږي دا زمونږ ستا همې خبرې او دی په دې میانځ کې پکې راغی او زمونږ ټولې خبرې ګډې وډې کړې او رښتیا خبره مې چې کسان ګڼ ناست دي نو درېمګړی که څه پټه خبرې نو بل دې لږ انتظار وکړي دا وګوره ورته نو رسول الله مبارک د دې عبدالله ابن مکتوم نابینا نه لږ تنتې تریو شو چې د خدای بنده اهم مشران دي د کافرو که دا خدای ما سره جوړ کړل مسلمانان شو ډېر کار به وشي نو ته داسې وخت کې راغلې نو هغه نه لږ یو بوټی تندې ترې وکړه فورا جبریل راغی قرآن یې راوړه فټافټ الله په هغه ډول خفه شو الله په هغه نابینا خفه شو او پیغمبر علیه السلام مبارک هغه په ښه نیت حضور پاک داسې وکړله ولې چې خدای دا مسلمانان کې لیکن فورا قرآن راغی عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى د دې ړوند نه د تندې ترې وکړه الله مخ دې ته واړو دې خدای له راغلی دی شاید چې خدای دې د ګناه نه پاک کړي او شاید چې دې نصیحت قبول کړي او دا کافران رکې که بلا ورپسې دا نه مسلمانان کېږي باندې یو سکیمونه جوړوي رکې که خدای دې بېخو باسي لکه دا مفهوم نه دا معلومیږي مفهوم نه معلومیږي نو پیغمبر مبارک ته الله پاک لږه معمولي دلته کې زورنه غوندې ورکړه چې تا ولې دنه مخ واړو دې لوند نه نابینا نه او تندې دې ترې وکړه الله نو دې چې به بیا کله راغی که نه دا ړوند دا نابینا نو حضور پاک به خپل څادر په خپل خور ورته واچو
او یہ مرحبا بالذی عاتبنی فیه ربی فخیر فخیر هر کله ستړی مشي هغه انسان دې په خیر وي او ستړی دې نه شي چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړي قرآن خو یو شان دی که نه صاحب قرآن سره ته تعلق جوړ که په سترګو دې ړوند ولې نه الله به درته ډېر برکت درکوي نو چې قرآن والو سره تعلق جوړوه عالم خوښه وه حافظ خوښه وه قاري خوښه وه قسم په خدای نجات او کامیابي په دې کې ده خپل مال کې د 200 کا جامع ځان لالي او په کلي کې یو غریب دی او یو کمزور دی د قرآن حافظ دی یو جوړول والا کله چل کې مونږ په کې تلاوت په کې او غریب دی عجز دی یو بوره ولا ولېګه کنه څه چل کېږي अब पे द कुरान खिदमत की मदरसा दा यो बोरे उड़ोलेगा यो बोरे गुड़ावलेगा वेदे तालिबान ने पके चे पख के रोड़े पख के तो गोरा खुदा पाक दे माल की बरकत है ची के ना छे ना ना मन खुदा वक्त दे द खुदा रसूल वक्त दे और द खुदा कुरान सलामीना निश्ते दे बिया और द पैगंबर खबर सलामीना बिया निश्ते दे अमीना देता वाई मोहब्बत बिया देता वाई यो लतीफा पा कैसे राला मन पे दे चार था कि मौली आरिफ मौली से अरे خوشتبه نه جوړه دی خدای پاک دې جوړ کی هر خوشتبه کوي نو هغه یو ځل مې یو سړی راغی ولا وی عارف موري صاحب تاسو سره ډېره زیاته مینه ده وی جیب تلاش کا وی زره تم چې تاسو سره مې مینه ده وی جیب تلاش کا وی د دې څه مطلب وی مینه دې ته نه وای تاسو خو بده تاسو تصویر حواله مسل د لبو تاسو سره مینه ده مینه ده مینه ده مینه ده مینه دې ته وی چې جیب تلاش دنه کې موټه راو باسه زما جیب کې واچي حالانکه مې عارف مولوي صاحب دا مینه دې ډېره ګرانه کړه دا ډېره مشکله دا ډېره ګرانه ده بهر کې دا خاصه مې خوشتبه په بنیاد خبره وکړه په بنیاد د خبرې دا دی که ستاسو د مدرسو سره مینه قرآن سره مینه نو د قرآن مدرسو سره مینه کوي خرچې کوي حافظانو سره مینه قرآن سره مینه نو حافظ او قاری سره عالم سره مینه کوه محبت کوه ورسره او چې دا کم پکې غریبانان دي دا مه محتاجه کوه دی بدل خدای برکت در کی اجر بدر کی انشاءاللہ العظیم نو دا عبداللہ ابن ام مکتوم دا نابینا صحابی او مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہما نو سید ابن حضیر چې ورغی ناغي وته وی زمون خبرې ورکه غلطی بس حکم کوي جنگ جګړه نه کو او نه دی مرګري له جنگونو او کټی کی هغه وای تاسو وای نو د قرآن شریف تلاوت یو ته شروع نو کم صحابي چې د دواړو جهانو د مبارک سردار نه په د خپلو غوږونو قرآن اورېدلي او هغه ته یې تېر کړي مې ماشاءالله چې څنګه تلاوت وی چې تلاوت یې وکړو سید ابن حضیر وی داسې شی دی خو زما پړه کې کرښې پیدا کړي واقعي چې قرآن شریف ته څوک په شوق ګوري که نه په شوق دا چل کوي دماغ کې کرښې پیدا کړې وی دا زموږ د رب کلام اوهو واقعي ما اجمل هذا ما اجمل هذا وما احسنه څومره ښکلی دی او څومره ډولې دی ما اجمل هذا الكلام وما احسنه څه ښکلی دی او څه ډولې دی ما خو ژوند کې دا نه دی اورېدلی دا زموږ د رب کلام او دا زموږ په پیغمبر نازل دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستاسو د دین څه نوم دی اسلام په دې کې به څوک څنګه داخلېږي وی بس اوس به چلو ښایو یو سلخانې ته ننه وزولم به او ځان صفا کا او روزه بس زر لاړ غسلخانې ته غسل یې وکړه او صفه یې وکړه او راغی وی ما خپل دین کې داخل کې په اسلام کې هغې صحابه ورته کلمې شهادت واورو الله مسلمان چې لاړ هغه میټینګ کې خلک اوس ناست دي چې دی په مذاکراتو کې څه جوړېږي چې راغې هلکه وایي دغه خو هماغه خلک دي چې یهودیان موږ ته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي موږ به یې ملګري کېږو خو همدغه دی کلام خو ما واورېد زما له کې خو یې کرښې پیدا کړې او زه یې ملګری شوم اوهو موږ چې ته ولیدې نو موږ وې سړی بدل را روان دی نوجوان وې که نه هلک وې پوه نه شوې یو بل مشر سعد ابن معاذ هغه پاسېد هغه د دغې صحابي د مسلمانان چې جارو شو یې ترور زوی پاسېده وی ما پرېږدی زه ورځم زما د ترور زوی دی نو زه به یې پوه کړم که پوه شو ښه که پوه نه شو نو زه به ستاسو ملګری یم د هغه ملګرتیا نه کوم ډېره ښه که خبره په خبرو خلاصېږي خو ښه دی راغی هغه ته یې دروازه ولا راووته راځه ترور زویه کور ته یې بوته
څنګه راغلی یاره تا دا خلک راوستېرې ټول بنو عبدالاشهل قول ستا خلاف بلوه دی نو زه دله راغلی مهرباني وکړه دا لرې کړه د قوم مقابله نشي کولی ما زه یې ترور زوی مرور یې دی مرور خو زم تا سره نو د قوم مقابله کې نشم ودرېدی هغه وی ته خو د دوی یو څو خبرې واوره که هغه یاره دا خو هوښیاره خبره ده هماغه صحابه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع او چې څنګه تلاوت شروع کړو سترګو نه ورسره اوښکې روانې شو ماشاءالله دا څه شی دی او دا څه وایي دا خو بل شان خبرې کوي دا خو د انسان د فطرت مطابق خبرې کوي دا څه شی دی خو ما چې ته دنیا کې ګرځېدلې ما نه دی اورېدلې وایي دا زموږ د الله کلام او یقینا د خدای کلام انسان کلام دا کېدی نشي ساسرالدین څه نوم دی اسلام په څنګه به سړی داخلېږي بس دغه ځای ورننوځه غسل وکړه راشه وردننه یې کړه او غسل یې پې وکړه او بار راغی او کلمه شهادت یې ورته واورو سعد ابن معاذ هم خدای مسلمان خو چې راغی قوم په ناست دی چې قوم بس څه به سوال جواب راوړي وایي قومه جی زه څنګه یم وی ته زمونږ مشر نه روغ یم که لیونې نه ته خو ډېر هوښیار سړی روغ سړی وی که زه یو فیصله وکړم زما خبر به ومنې هغې وی بلکل اډر کوم او چې نه وروستو رانه نه شې یا صیبه ته حکم کوه د هغې مطلب خو دا چې دی به راته وایي چې راځئ چې پې ورځو نن سبا خو دا زنده‌باد او مرده‌باد در چا خوښېږي که نه راځئ چې پې ورځو وی ګور وروستو به شعرانه سوال نه پیدا کېږي وی ښه داسې کار دی ما د دغې هلکانو خبرې واورېدې دا چې موږ ته یهودیان کله په جګړه شي وایي د آخرې زمانې پیغمبر به راځي او موږ به یې ملګري کېږو دا همدغه دی دا دوی چې په چې ایمان دی هغه همغه دی رښتونی پیغمبر دا دین یې رښتونی دی او زه خو یې ملګری شوم او تاسو ته هم وایم راځئ چې په ایمان راوړو چې راځي او یهودیان یې ملګرتیا کوي چې موږ مخکې ملګري شوي یو راځئ چې په ایمان راوړو څنګه هم خوښه ده بس ټولو په یو ژبه کلمې شهادت ووایي او د بنو عبدالاشهل ټول قوم په یو ژبه خدای مسلمانان کړل دا له د رسول الله مبارک نه دی راغلی ګوره الله فداګانې جوړ یو کس پکې پاتې شو اسیرم ورته وایي عمرو ابن ثابت دا یو کس پکې پاتې شو چې د اسلام راونهړه لیکن دله خدای ته عجیبه اسلام ورکړ اسیرم سواد سره عمرو ابن ثابت د احد په غزا کې د راغی نبی علیه السلام ته ودرېد وایي د الله رسوله ایمان راوړم ماله به خدای څه راکړي وایي جنت بس مسلمان شو او نیغ ورغې کافرو سره وجنګېده او شهید شو حضرت ابو هریره رضی الله عنه به کله کله صحابو ته داسې یو خبره کولو شاګردانو ته او څه به یې وی هغه کس څوک دی چې هېڅ خواري کړو منځ او دس روجه صدقه د الله دپاره یې نه ده کړې او خدای جنت ته بوتلی مفتو کې دغه صحابي عمرو ابن ثابت وسیرم دقه یو پکې وخت سره پاتې شو لیکن خدای پاک د احد په میدان کې هغه جنت الفردوس ته ورسو بس مسلمان شو لاړ شي یو منځ یې منکلی شو ورپسې په بل کال سن 13 نبوي د نبوت دا سن 13 نبوي د مدینې منورې نه بیا 75 کسان راغلل 83 کسان سړي و 2 پکې ښځې وې لږ د تعداد کې لږ اختلاف شته خو مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې داسې لیکي هغه حواله ورکړې هماغه غونډۍ شاته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګري شو او پیغمبر علیه السلام د ایمان دعوت ورکړ او خدای پاک هغه ټول مسلمانان کړ او چې کله مسلمانان شو نو رسول الله مبارک له دعوت ورکوي مدینې ته راځه دلته تا ته تکلیف ته ملګرو ته تکلیف ته بس دا وطن پرېږده او مدینې ته راځه نو حضرت عباس موجود و دغې وخت کې لا اسلام یې نو ښکاره کړی هغه ورته ویې د مدینې خلکو ولې زما واره دلته هر څنګه چې د دشمن هم ډېر دی او خلک ډېر دي مخالف خو یو خبره ده چې قوم یې مضبوط دی د قوم د وجې څوک ورته څه نه شي ویلی نو ګورې مدینې ته کم بوت هلته خو قوم نشته نو څوک تکلیف ونه رسوي او که چا درته تکلیف ورساو نو زه به تاسو نه تپوس کوم د دې 2 یا 3 یو کسانو تاسو نه به تپوس هغې وی عباس ته یې مونږ ته پرېږده که نه ته یې مونږ ته پرېږده نو زمونږ به ټول سرونه مخکې ځي نو دی به وروسته نه ځي قربان به یو د ده نه
خو دې موږ تاسو سره قدر نشته نه ما کې خلکو سره ته پرېږده موږ ته دې چې موږ یې بوځو نو رسول الله مبارک دې دعوت قبول کړه دعوت یې قبول کړه نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته وی زه اوس مدینه شریفې ته ځې رو زه هجرت کوي د مدینې په خلکو کې د ټولو نه مخکې څوک مسلمانان شوي دي ټولو نه مخکې یو مسلمان شوی دی معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنه او یو معاذ ابن جبل دې دویم کې لا د علماء سره اختلاف شته دا مخکې مسلمان ټولو نه مخکې ده او عجیبه دا ده چې خدای دوی مسلمانان کړي دي پلار او عمرو ابن الجموح دی پلار او د یو پکې ترم کې ده نو د ځان له یو بت جوړ کړی و د لرګي نه او ډېرې خشته کړی و ښکلې نو بت ته به یې سر ښکته ښکته که وران به یې کول نو دې بچو ورته ډېر نصیحت وکړو خو هغه نه مسلمانېده نو دې ورسره یو چل وکړ دې ته د شپې هغه بت پټ کړ او مار یې ډېران باندې وغورځول نو چې دې سار پاسې او زما هغه خدای څه شو او دا چا وتښتاو خدای مې څه شو نو لاړ نو په ډېران پروت ور اوچت یې کړ نو صفی که ویوینځه او صفی یې وله وکړه خوشبویي پرې پورې کړه بیا ورته کېناسته نو څو ورځې پس ورسره دې بیا چل وکړه ابوتې ته بیا یوړه بله کنده کې وغورځه نو دې بیا زما خدای څه شو دومره قمقل خلک نو ته نو را پیدا کړه نو بیا یې صفا که ویوینځه او خوشبویي پرې پورې کړه نو بیا ودره ورامامې کول نو په درېیمه ورځ یې دا چل وکړه چې اوس یې رانڅوکونه تښتئ نو توره یې د خپل خدای له دې بوت له په غاړه ویزان ده کړه وی بابا موږ د حفاظت نشو کولی هر وخت خلک وړي څوک د ډېران کې رانه غورځي او څوک د په دشتو کې غورځي توره مې درته کېښوده او که څوک درپسې بیا راغی که نه په دې توره دې سر وه توره یې ورته غاړه کې ویزانده کړې وه هغې ورسره بله دا چل وکړه چې دې کله ودو پوهېنو ابوت یې راواغی توره یې ترې لر کړه او سپی یې مړ چېته کتلې و مړ سپی هغه یې به پورې وتاړه او کویله یې یوړو الاوړې سانټۍ په کوي کې یې ویزان کړه دی چې سار ګوري او دی منډې ترړې وای شی نشته ای خدای پاکه شی څه شو شی په کماله منډې ترړې ورپسې ګرځي اخره کې را پیدا کړ چا ورته ویل ته یو شی ویزان دی کوي کې چې ورغې اوس مړ سپی و پورې تړلی دی او په کوي کې یې لاوړی ویزان کړی دی نو دی چې څنګه هغه ته ودرېد او د کوي نه یې راوویسته سپی و پورې تړلی و نو دی وی ورته وی والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن وی که ته خدای وې که نه نو سپي سره به په یو رسۍ د کوي په منځ کې نه وې تړلی شوې خبیث بچیا توره مې درته غاړه کې واچوله نو بیا هم دې ځان بچ نه کړ نو ځان نشي بچ کولی خاورې به مونږ بچ کې تا له ما توره سله غاړه کې وېدانده کړې مردار شي توره مې سلا وېدانده کړې وغه ما خو چې څوک راشي ته په توره تې سر وې نو ځان نه چې بچ کولی کالوړې په کوي کې وېزان دی او سپي سره په چا تړلې په رسۍ باندې او کوي کې وېزان کړې مونږ له به خاورې راکې مونږ به څه بچ کې مشرک قمقل سړي ته وایي مشرک په دنیا کې د مشرک نه قمقل شی بل نشته زموږ ایمان دا دی چې رب العالمین یو دی هغه ذات چې هغه له نه خوب راځي نه ستړی راځي نه بیماری راځي نه په ذات کې شریک لري نه په صفاتو کې شریک لري نه په کارونو کې شریک لري ولې شرک یوازې دا نه لري چې یو سړی وي خدایان دوه دي دوه د دې څوک نشته قایل دا نشته دا چې څوک وایي چې د بوتانو عبادت کې دې مقصد دا دی چې دا خو موږ په لاس جوړ کړي دي خدا د نیکانو خلکو دانچې دي نو قیامت پر ورځ به دې موږ له سفارشونه کوي ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا اوس هم ډېر خلک اوس هم زموږ دا وطن خو ښه دی په دې پنجاب او په سند کې د خپلو پیرانو سره دقه تعلق او سوچ لري نه مونځ کوي نه روژه نیسي نه بل څه کوي او یې قیامت پر ورځ دا وایي نیازبین دي د چا بچي دي وایي دا نیازبین دي دا د چا بچي دي دې له به خپل پلارانو نیکونه سفارش کوي ادي به موږ له سفارش کوي په دې ټال به نه ځاږي بالکل به نه ځاږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد په غر کې اعلان کوي وی اے صفیه اے د پیغمبر ترورې ځان د خدای د عذاب نه خلاص که زه دې نشم خلاصولی
اے فاطمه د پیغمبر لوره راشه ځان د خدای د عذاب نه خلاص کا زه دې نشم بچ زه به سفارش کوم حضور پاک به سفارش کوي خو سفارش طریقه ده که نوح علیہ السلام زوی له خو سفارش نشي کولی چې جنت ته بوځي خو کافر مړ دی اخو صفا خبره ده کافر ابراهیم علیہ السلام د قیامت پر ورځ به وایي ابي پلار مې دی دوزخ ته به روان کړي الله تا هما سره وعده کړې وه ولا تخزني یوم القیامه چې قیامت پر یوم یبعثون چې ما به ته رسوا کې به نه دا رسوایي نه ده چې زما پلار دوزخ ته روان دی تا هما سره وعده کړې ده اے ابراهیم ان الله حرم الجنة على الكافرين جنت پا کافر حرام دی حرام نشیت لی براو گورا چې ابراهیم علیہ السلام براو قتل وی لاندې وګوره چې لاندې وګورې زوی هغه پلار به په یو بد شکل کې وي او لاس پې به په ډیرانو په غلو کې ککړي نو ابراهیم علیہ السلام به په خپله نفرتو کې رستو بشي نو فرشتې به والي د هغه په مخ کې خپونه ونیسي دوزخ کې به وغورځوي الله به د ابراهیم علیہ السلام په زړه کې نفرت پیدا کړي بیا به د بخښنې سوال نه کوي مسلمان لبا سفارش کی رسول اللہ گناہ کبیرے والا لبم سفارش کی رسول اللہ مبارک کافر مشرک جنت تنزی بالکل با جنت طول عمر با دوزخ کے پراتی نو دا شرکی عقیدی ندی خدای منگ ساتی اللہ یو دی شرک نلگی دا اللہ چکم صفات تی دا بل چالا نشتا ہر دے کے ہر وقت خبر موجود دا اللہ ذات دا غیب و علم اللہ سره دی ارزه کې د پاڼې نم خبر دی چې دا اونه کې سونه پاڼې وي او سونه دې پرېوتې او کوم تخمونه چې په ځمکه کې دننه پراته دي الله خبر ده وما تسقط من ورقة الا يعلمها یو پاڼه چې غورځېږي الله وایي زه پرې خبر یم ولا حبة في ظلمات او د په ځمکې تیارو کې چې څومره تخمونه دانې دي تا ته نه ښکاري تا لستی دی غنم و تا تا نخکاری رب العالمین خبردار مشرق قمقل لے قمقل اللہ نبغواری او بعضی سیزون دا سیلی چی اگر انسان دا سبب لاندی اگر خیر دی غخته شی اگر انسان دا وس لاندی دی سبب لاندی دی ما تحت الاسباب و تزمون علماوی علکو برکا جامع راکا صادر راکا دا شی راکا دا راکا دا خود تا تا پتر چی دا غوس که دی او که ته زیارت ته لاړ شې زوی راکړه دا د هغه وس کې نه دی زیارت ته لاړ شې او ما له شفا راکړه او ما جوړ کړه دا د هغه وس کې نه د هغه چې تا جوړولی چې نو خپله ولې مړ کېې د مرګ خو د بیمارۍ نه پس راځي دا نشته زما وروڼو نه هغه وي خر بچیه که ته خدای وي نو ته به په کوي کې الاوړی پروت وي او سپي سره به تړلی شي ذات ته یو سهولت یې وله په دا مقعد کې ورکړی خو یې غورځه اخ یې ورکشه او راغی بچی ته بچو ما ته د الله د توحید او د ایمان سو خای چې زه مسلمان شم الله مسلمان او بیا لومبی چې هجرت شروع کړه رسول الله مبارک صحابو ته ځای مدینې ته هجرت وکړي هېڅوک ځای یو جوړه روانه شو یو جوړه روانه شوه څوک دی ابو سلمه ام سلمه ورته وایي سلمه نخه رضی اللہ تعالی عنہ دا ښځه خاوندو او یو ماشوم بچی دی ورسره سلامه ډېر محبت دی یو بل سره ډېره مینه دومره یو بل سره مینه ده چې یو ځل دا ښځه ورته وایي ابو سلمه کښېنه یو ښه مشوره کوو ستا زه خوښ یم او زما ته خوښ یو مشوره کوو مشوره دا ده که ته مخکې مړ شوې نو زه به دا سر ستا دپاره سپینوم خو بل خاوند به نه کوم او که زه مخکې مړه شوم نو ته به بله ښځه نه کې چې جنت کې بس ما او تا دوه په دوه یو بل پکې منځ کې څوک نه دا خاوند ورته وي ابو سلمه یو ام سلمې وایي زما د سره وعده ده که ته زما نه مخکې مړه شوې زه به بله ښځه بلکل نه کوم خو که زه مخکې مړ شوم نو ته دا وعده مه کوه سړی بې ښځه ګزاره کولی شي ښځه بې خاونده ګزاره نه شي کولی نو ته ځان له خیر دی بل خاوند که کې تا ته اجازه دونه مینه نو دواړو حبشې ته هجرت کړی نو چې رالل نو مدینې ته روان شو
نو چې روان شو نو د دې ښځې قوم خرګنۍ لاړه ورته وایي دا لور خو تا باندې مونږ خرڅه کړې نه ده چې دی کله یو خوا بوځي او کله بل خوا بوځي حبشې ته دې وګرځولو چې بل خو مدینې ته بوځي که ته دې ځه مونږ خپله لور خور نه پرېږدو نو لور یې ته ځان له کړه نو دې غریب لاړ نو د دې خاوند د دې قوم یې راغی وی ښه تاسو ښځه زمونږ د سړي نه جدا کړه دا هم خو نه کړل بچې زمونږ کېږي نو بچې ته هغوی بوت خاوند ته مدینې ته لاړ بچې ته هغوی بوته نو دا غریبه به دقسې یوازې پاتې شو مینې خاوند هم لاړ د مینې زوی هم لاړ نو دا به په دې نورونو ګرځېده او د مکې په دې شاړو به ګرځېده او داسې جړل به چې یا خدایه څه وشو ما سره خاوند هم لاړ او بچې هم لاړ دا به څه کېږي نو د چا پې رحم راغی نو رونو پسې لاړ پلار پسې وي د دې مظلومې سره ظلم ولې کوې چې دا خاوند سره خوښه ده په دشتونو په هجرتونو مدینه کې تاسو یې څه کوې هغه یې رضا کوي ښځې دی نو د خاوند قوم پسې لاړل بچې ترې راواغې شوې راکوي دا ځي هغې بچې ورکړه نو یوازې روانه شوه یوازې روانه شوه نو چې تنعیم ته ورسېده کوم دی چې اوس مسجد عایشه دی خلک عمرې له وله ځي نو عثمان ابن طلحه ولا په مخه ورغی نو یوازې غریبه روانه وه نو عثمان ابن طلحه ورته وي امعاکې احد چېرته ځې وی هجرت کوم مدینې ته ځم امعاکې احد څوک د سره شته لا والله الا الله وبني هذا قسم په خدای که بل څوک شته یو الله شته یو مې دا بچوړی دی لا والله هېڅوک نشته الا الله وبني هذا یو الله مرګري دی یو دا بچوړی او کافر هغه وی راځه د دې مرګري کېږم نو مدینې منورې ته ورسو نو خاوند ته حواله کړه وی دا وخت دا مې ښځه ته ته راورسوله عجیبه دا وه چې دا ابو سلمه بیا وفات شروع نو دا ډېره زیاته خفه وه که د مینې خاوند دی ډېره انتهایي خفه وه نو خلکو به مړو پسې ویر کو پخوا دا ویر منه دی ګورې ښه مړو پسې جړا مړو پسې ویر کول مړو پسې مخونه وال ګریوانونه شلول چغې وال ګناه ده په شریعت کې او که یو سړي ته پته ده چې د ما په کلي کې دا رواج د خلک مړو پسې جاړي او د منع ونه کړه دله به خدای د قیامت چې ساتي وخي جزا به ورکوي ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه چې هغوی ورپسې جاړي دته به خدای عذاب ورکوي چې دا ګناه خو کېده تا ولې منع نه وه کړې دا خو کېده که نه تا ولې خلک نه منې کول مړو پسې ویر کول جاړ چغې وهل ګریوانونه شلول مخ وهل دا ګناه د جرم غیر اختیاري جړا که راشي نو خیر نو دی وی چې ځان لم یو دوه ښځې راوسته چې نن به زه دې خاوند پسې جاړم او داسې جړا ویر به کوم چې تر قیامته پورې به خلک هغه یو بل ته نقل کوي قصې به خلک تورې جامې مو اچولې وی دې کې نبي علیه السلام را دننه شو نو زه خو دړمنه او ما ته یې واوروله وی نه وی نورو ته یې ووی وی هغه کور نه چې خدای دوه ځله شیطان ایستلی تاسو بیا شیطان نه دننه کوئ بیا دننه کوئ مه جاړئ بس زه خو پوه شم چې وویروله ما ته خو زه دړمنه ومه وی ما ته ام سلمې یو دعا درته ښیم دا وایم اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها خدای په دې مصیبت کې ماله اجر راکې او الله ماله د دې نه ښه راکې یاره وی ما وی چې دعا مې شروع کړه د حضور پاک دعا وه خو ما وی چې د ابو سلمه نه بهترین خاوند به بل څوک وي ده نه ښکلې به څوک وي دا داسې به څوک وي چې ده نه به خشتی داسې به څوک وي چې ده نه ښه اخلاق وي دا به څوک وي خو د پیغمبر دعا به شروع مې کړه وی الله مې دعا قبوله کړه ماله خدای د ابو سلمه نه ښکلې قشته او بهترین خاوند را نصیب کو خاوند څوک دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حضور پاک نکاح له خدای راوست ام المؤمنین شوه د مسلمانانو مور رونو خدای پاک د چا تکلیف او سختی دا چې راولي په مسلمانانو فایده ورکوي د هغې بیا بدل ورکوي او دین لپاره چې مشقت وشو الله د هغې بدل ورکوي محنت او مشقت وشو نو پیغمبر علیه السلام بیبي خو بیا همون خو جامنډې تړوي خدای به جنت راکړي جنت یې ملاویږي به که به نه ملاویږي هغه په پټو سترګو جنت یعنې هغه په پټو سترګو رسول الله صلی مبارک سره په جنت کې ملګري